أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال. دا شوري میاشتا زمان پختانه اردو والا او فارسی والا ټول وته عاشوره وای او په عربی کې وته محرم وای. د اسلامی کال لومبه میاشتا لکه څنګه چې انګریزي کال د جنوري نه شروع کیږي دغه اسلامی کال دا محرم نه شروع کیږي. نو دا د اسلامی کال لومبه میاشتا محرم. عربی کې وته اشهر حرم وای. هغه میاشت چې هغه د عزت او د احترام دي او دا میاشتو بعض خاص احکامات هم شته. نو پاغي کې لومبه میاشت محرم ده. په دې محرم کې یو ورځ د چاغې ته د دې میاشت لسمه ورځ وای، سبالنه ورځ. دا ډیره قیمتي ورځ ده. د دې ورځې متعلق په حدیثو کې یو څو خبرې راغلي دي. یو خدای د بخاری شریف کې راځي چې مخکې د روزې د رمضان د روزو نه مخکې د دې ورځې روزه فرض ده. بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکې قریش او عربو به په دې ورځ روزه نیوله او غلاف د بیت الله به بدلاو. کېدی شي چې دې د اهل کتابونو د دې فضیلت اورېدل، یا کېدی شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعض نقشې او بعض آثار پاتې وو. ممکن ده چې دا غنه وته دا خبره منتقل شوی و چې دا شوري ورځ بهتره ورځ ده. نو دیو پکې د بیت الله غلاف بدلاو او روزه به نیول. الله پاک لومبه په حضور پاکم د دې ورځې روزه فرض کړه په نبی علیہ السلام او داغه په امت. د هجرت د مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روزه نیول دا فرض و، لا د رمضان روزه نه وی فرض شوه. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو په مدینه کې يهوديانو سیدل. نو يهوديانو به دا روزه نیوله. نو رسول الله مبارک تاسو کو چې تاسو دا شوري دا روزه ولې نشئ. دا غوي وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیہ السلام له فرعون بری ورکړي. چې کله موسی علیہ السلام ته او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل، نو الله پاک موسی علیہ السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون، الله د کافر قرآن پسې دی فرعون او دا مرګ مون خورا لاندې کړو لاندې کېدو والایو. الله وکلا اس فکر مکوي اغه تاسو نشی راناندې کوله، زما طاقت تاسو سره. قوم موسی علیہ السلام ته وی ته پروا نه لارنه چې کوم اصل لار دغه پرې خاو او په غلطه لار رااله دا خو ته په موراله وی بس ما ته هدایت هم دغه سي دي او بو ورغه الله سوکم بحر قلزم ډیر غټ دریاب د مالی دلې زور ته تل لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصہ الله وتوي وی په دې کونټه دا دریاب واه. موسی علیہ السلام په کونټه دریاب او پاغي کې لارې جوړ شي او د موسی علیہ السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې و چې دې څنګه پورې وتلو بس په پورې وتو شو. نو دې کې فرعون راغی په ورګټ قوم ته وی ابلد زما زور دا دریاب زما د زور موشلو هغه خو بدن ته خدای انا ربکم الاعلى استاسو له خدای. نو دا ما توشلې ده یو پروتوکول مون ورته وایو میلاو شو. نو موسی او دا قوم په ورانه
بلکې بخاری کې راځي چې اسنت د حیوانات لم خدای او شعور ورکړي. نو جبرئیل علیه السلام په یو طریقه اسور داخل کا، نو فرعون سره د ټولو قومونو ونه په دریاب الته موسی علیه السلام سره د قوم اوته او دیره د دریاب په میانس کې چې موسی علیه السلام ته الله فرمایل وی دا کونټه دی واپس دی دریاب لا یوسا. نو چې دریاب له کونټه یوسا نو دریاب یو بل سره او جنگي هغه سمندر دریاب. نو موسی علیہ السلام سره د ټول قوم خدای دا فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباہ کړ، او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل او د قوم خدای محفوظ کړ. نو دا د عاشورې ورځ ده، يهوديان حضور پاک ته دا خبره کوي. نو نبی علیہ السلام مبارک نو موږ په دی وجه دا روزه نیسو د شکرې د وجه نه چې زمون پیغمبر موسی علیہ السلام له خدای پاک نجات ورکړ، خدای بری ورکړ سره زمون د مشرانو زمون د قوم او زمون دشمن چې فرعون دی او داغه مرګری دی هغه خدای پاک غرق او تباہ کړ. نو موږ د شکرې د وجه نه روزه نیسو. نو دا خبره خو د يهوديانو، خو رسول الله مبارک د خبره رد نه کړ او بیا یو ټکی او فرمای وی نحنو احق بموسی منکم، وی مونږه ستاسو نه زیات د موسی علیہ السلام تابعداري خو خدمو حقدار. تاسو په غلطه د موسی تابع او مونږ په سچه د موسی تابع. د موسی په دین کې شرک نشتا او تاسو خو عزیر علیہ السلام ته خدای وای او د خدای زوی وته وای او سجده وته کوي، تاسو مشرکین یې. نو موږ د موسی علیہ السلام رښتونی تابعدار یو، نو چې تاسو نشه نو موږ به نسو. نو امر بصيامه، نو علما لیکي ادا وما مخکې به در هجرت نه مخکې نیولا، نو صحابه ته حکم وکړ یوم اقر وجو اقص جاری وساته روز افضل ده. او دا خبره معلومه شو چې دا دون برکتی روز د بخاری شریف حدیث دی چې موسی علیہ السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کو او دشمن خدای تباہ کو. نو د مسلمان د پاره دا د خوشاله خبره چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي، او د مسلمان د پاره دویمه خوشالي ده چې دا هغه دشمن دا هغه پړوان دی خدای غرق او تباہ. دا روزه همیشه رسول الله مبارک نه ولا. بیا په دویمه هجره کې رمضان فرض شو. چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت ته اعلان وکړ وی اوس رمضان روزه فرض شوه، نو د عاشورې روزه دغه فرضیت منسوخ شو. که څوک نشه ډېره ښه د ثواب دی پکې، او که نه نشه نو څه ګناه پکې نشته. مخکې فرض او سنت شوه، مرتبه را اعلان نشو. نو صحابه به بیا دا روزه نیوله تر مرګونو پورې، او حضور پاک تر وفات پورې دا روزه نیوله، او دا وفات ته مخکې بیا فرمایل لئن بقیت الى قابل، که آینده کال ته پاتې شم لأصومن التاسع، نو زه به سره نهمه ورځ روزه نیسم. د دې وجه نه علما لیکي چې یوازې په لسمه ورځ د څوک روزه نه نیسي. یهودیان په دې ورځ روزه نیسي، نو هغې سره تشبیه نو نهمه دی ورسره ملګری کی، که نهمه نی نو یولسمه دی ورسره ملګری کی. او بعض عالمان وایي چې کوم د یهودیان نی لکه زموږ په دې وطن کې نشته، نو که یوازې لسمه هم نیسي نو تشبیه پکې نه راځي، نو خیر دی جایز ده. که څوک ورته مکروه وایي تحریمي نه وایي تنزیهي ورته وایي. نو که څوک سبا لسمه ورځ د خلاصه به یې درته ووایم، اره طالبانو خبرې درته نه کړم. که څوک سبا لسمه ورځ در دې میاشتې یوازې روزه نیسي نو خیر، خو غوره داده که نن چا نیولی او سبا یې روزه کړي خو ډېره ښه ده، او که نن چا نی نیولی نو سبا د خالي او د اتوار دوه ورځې دې بیا ونیسي. بهتره ده، صدقه بهتره. که نن چا نیولی نو پیغمبر مبارک ارمان کړی دی که آینده کال پاتې شم نهمه به هم ورسره نیسم، هم لسمه هم نهمه، خو هغې آینده کال پاتې نه شو. نو که نن چا نیولی نو سبا دې مونیسي، خبره خلاصه شوه. او که نن چا نی نیولی نو سبا دې ونیسي، ورسره دې یولسمه د اتوار هم ونیسي. د دې روزې فضیلت څه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عاشورې روزه ونیوله وی د الله نه پوره امید لرم، چې پیغمبر د خدای نه امید لري، خو دې کې شک بیانې
د الله نه پوره امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف د یو کال. نو د مارونو زنانو تم دا خبر ور رسوي، ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکړی چې کنه نه نیولي سبا دې ورسره ونیسي، کنه نه نیولي نو سبا او بل ورځ دوه دې ونیسي، که طاقت یې نه خیر د سبا د خالي نه نیولی شي. دا خو د دې ورځې یو فضیلت او برکت شو. د دې ورځې یو دویم فضیلت دی. ایو حدیث ترته ما ووی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، وان کان فیک کلام. په دې حدیث بعض علماء څه خبرې کړې دي او بعض علماء دې حدیث ته ضعیف هم، بلکې اکثر علماء وته وي، خو خیر خبره د فضیلت تا او زمون علماء لیکي چې فضایلو کې ضعیف حدیث هم دا غي باندې عمل مناسب دي چې بندو. حدیث الفاظ سری حضور پاک فرمای من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشوراء وسع الله علیه سائر سنته او کما قال. وی چې څوک د عاشورې پر ورځ په خپل بال بچ باندې اهل عیال د پکور کې چې کم خلق دي او دی ول عموما ډوډۍ اغي باندې فراخ روزي خوړه، نو وسع الله علیه سائر سنته، نو راتلون کې غون کال بدل خدای پاک فراخ روزي ورکړي. اوس ګوره لګان په حدیث پوي کې فراخ روزي وته. فراخ روزي څه ته وای؟ لکه نور کله د پکور کې یو روټه پخوله چې بچو گزاره کوي، نن دوه پخې کا. نور کله سلور پخوله چې بچي گزاره کوي، نن پینځه پخې. نور کله د صرف ډوډۍ ولا پخول او ترکاری، نن وسر خیر د فراخه کله ګروزی روجي موجي مور سره پخې. نور کله به خالی روجي پخول، نن لګه فراخیو کا غوخه پکې واچ دي ته فراخیو. دا نه چې ډېره قیمتي ډوډۍ په خوري. حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ په خورا، حدیث کې دا نشته چې ډېرې پیسې ولګاو. نه، فراخه پختو لفظ تاسو په خپ ويږي، یعنی داسې روټه بچوله ورکا چې غي دو نه وای چې بابا ډوډۍ کم شو نور را، بابا روجي خو خلاص شو نور را، بیبي دا غوخه خو خلاص شو نور را چې غي پریمانه وخوري. پختو کې ته پریمانه بس ټیک شو خبره. که یو سړی ویره د فراخي دیتا و چې نور کله به مې ډوډۍ ورکوله، نن وسره میوه ورکو، نور کله به مې غوښه په 1 کیلو خوړله، یا په هفته کې به په یو ځل خوړله، او دې ځل نو په 2 کیلو غوښه او دې ځل به 2-3 سیزونه پاخه کم او په بچو به خورم. لا خبره اوس خو خلکو ته اسانه ده، اوس خو پرجونه درکړه ماشاءالله ډک پراته. اوس خلک چې د قربانه غوښه وروړي نو پرجته سنبال کې وېخېږي. نو په شریعت کې منع نه دي، صحابه بم غوښه وچول خو غیب سره بل چل کاو، غیب د قربانه غوښه 3 سیکړي. نو یو حسابه هغه خپلوانو له او غریبانانو له بل به په میلمنو خوړه، یا یو حساب فقیرانو له یو خپلوانو له او بل حسابه پخپل خوړه. نو هغه بازار نه خلاصې ده، ګډان به ګڼ به لالو، مالدار به خان به لالو، نو اوچا به نو سنبال به کړ، بیا به رستو خوړه. نو کاغه خپل یو حساب ته سنبالول شي، او تاسو مونږ خو هغه خپل نه ا د فقیرانو حساب سنبالو، ا د مسکینانو حساب سنبالو، او پرجونه لاندې باندې ډکی په پرج کې د ټماټرو ځای بیانې. او چې تاسو کې دا مې شورې له ساتلې ده، الکه په شریعت کې دا نشته چې د قربانې غوښه ته شورې له ساتل، دا شورې نیت پکې مکاو، اسی که ساته نو خیر فرج به الحمدلله تاسو لبریزي لبریز. نو په بچو یې خوره غوښه په خوره خپل روزي بچو لا ورکه، او دا ورکی خلک دا روزه سوق نه نسی خدا کار کوي. ځکه مان اکثر خلک دا تپوس کوي، یره دا تپوس کم خلک کوي، 1-2 کسانو دا ټلیفونو کې یاد لري وی غروجه بکله نس، لیکن د شلو نه زیاتو خلکو د دې میاش په شروع کې دا تپوسونه شروع کړی دي چې مولوی صاحب هغه چې فراخ روزي ورکی هغه کم اواز ده،
بچوله چې پراخه ډوډۍ ورکوي هغه کمه ده معدې کې یو کال پراخي ده او نو ځکه د دې تپوسونه کې او د دې تپوس نه کې چې روژه کله ده ځکه هغې کې یو کال ګناه معاف کېږي نو ګناه ته خیال نشته چې معاف شي خو د کال پراخي ده نو دې مار تپوس کوي ابا چېرته چې د رجب د زبرګې په میاشت راشي یا د شعبان راشي هم دا خلک وایي هغه پراخه روزي چې د هغه په 13 ورځ والا کې ده مونږ د خدای بنده دی کې نه دا په عاشوره کې نو دا بس لازم ملزوم هم ګورې نه ګاڼه چې خامخا داسې ده خامخا نشته پکې یو بهتر کار دی که دی وکړه ښه که دی ونه کړه نو هېڅ هم نشته لازم به عاشورې دا به نه وایي چې عاشوره دې ته وایي چې بچو له به خامخا ورکې مستحبو کې دا شی نشته چې خامخا به خو خبره ده و بچو فراخ روزی خوره نو آینده یو کال بدل خدای روزی فراخ کی او روجو نیسه د یو کال د روجو ثواب بدل خدای پاک در کی ان شاء الله العزیز زمانونو اوس په دې ورځ باندې بعض خلک د عاشورې پر ورځ مقبره ته دا پکې نشته په شریعت مقبره ته هر وخت لشي هغه کې دا تخصیص نشي چې د عاشورې بځې دې کې ثواب ډېر یا د عاشورې پر ورځ مړو ته فایده ډېره نه دا پکې نشته ټولې ورځې یو برابر په نورو ورځو کې شي په دې دې شي په بل ور دې ورځې تخصیص پنه کوي چې په دې ورځ باندې او په دې ورځ خلک لاړ شي په خواص خدای رواج شکر دې ختم شي عالمانو دا خلک کوی کړل نو د خلکو ذهنونه کولاو شو په خوا په دې ورځ باندې خلک مقبره ته تل نو په قبرونو به او به ځان سره وړي په منګو کې او په کوزو کې په خوا دا په دغه کولري مولري نه وي نو په دې قبرونو د پاسه به او باچو مونږ به ما چوي وی نه کنه حسن حسین دواړه یاد یا لکه حسن وسلسله یاد وی حسن حسین تګي وفات شوی دي نو دا او باچو نو هغه الته تګي وفات دي په کربلا کې او بدل ته د بشیر جان په قبره چي بشیر جان خو تګي نه دی مړ او کته په بشیر جان په قبر او واچه نو خدای شته کړه د خله مبارکه ته ورس دلته په مړیا چې نو هغه خو هغه بر دراکاږي هغه خوري خبر اخلاص ده نو ستا مړی ته نه رسی نو التبا غوی تا حسن حسین ندی په دې ورځ حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی ها دویم بس قانونو مسور به او دا دالونه به او په قبر به واچ دا نشته په شریعت کې کته خامخ حضرت حسین رضی الله عنه ته ثواب رسول وار نو اسه یو مسلمان لتګی لو باور جوس په اسکا او دال غله یو 2 کیلو والا چې کورې پاخه مسور والا یو 2 کیلو والا چې کور پاخه وخه والا چې کور پاخه او دا نیتو کې خدای را دې ثواب د رسول الله مبارک غنیاز بین او مبارک نوسی حضرت حسین دا ورس مدا یو فائدہ نو چې په خوره واچه څه فائدہ مارغانو ته مچول شي که یو ځای کې مارغانی ورواچه ښه خبره او مارغانو له خدای روزي ډیره ورکړي مسلمان غریب فقیر لا ورکا اوم د دې ورځې تخصیص پنه کې چې خاص په دې ورځې ته ثواب رسي او په بل ورځ نه رسي هر ورځ کته خیراتو کې او ثواب د رسول الله مبارک دی مبارک نو سیته ورو بخې نو فائدہ ده نو دا په قبرونو دا شی اوس خلکو ختم کو په خوا بسب دا شوري پروت دا دنیا بروانه دی قبرونو دلالت کوي او یو بل رواج او شکر دی ختم کو هغه ته به شګلولې بغلولې به ما شومان لکانو جنکه نو پشکری کې به رحیل کې خاو رحیل به کولاو نو چې رحیل کولاو کې نو سلور پرې جوړ شي نو دا به پشکور کې پشکری کې خاو د پسر به کې خاو او په کورونو کې بغیر دې شګلولې بغلولې نور څه ټکی و معنی یې نو خلق باغی لس شی ورکاو چا بغنم ورکول ودا د حسن حسین برخه ده نو پاشکری کې بیچ یو ځای کې باغ سلور کور جوړ شي چې راهل کولاو کې یو ځای بجوارو بل ځای بغنم خلق ورکول بل ځای بګوړه ورکول دا سينور هغه وخت چې کوم سيزونه
دا ټول ماشومان به د سار نه شروع شو تر غرمې پورې او تر مازدیګره پورې په دې کورونو به ګرځېدل، شګالولې بګالولې. نو خلکو به هغې له څه شی ورکو. نو وې دا د حسن حسین برخه ده. خدای ته وګوره، د حسن حسین برخه دونه معمولي شی نه دی. د پیغمبر مبارک مسجد چې خیرات کې مضبوط خیرات وکړه، یو ګډه لال کوي ثواب مې غي توبه، یو غوی لال کو ثواب مې وتوبه. نو سوال پکې خلک په کوڅو کې بګردي، دا په شریعت کې نشته. او خیرات د خاص ورځ سره تعلق نه لري، هر وخت کولی شي. دریم یو رواج، امون ماشومان هغه دریم رواج د مشرانو ته بیان دي. دا شورې په شپه به خلکو ډنډې برا په هوا کې ویشته. یاد لرله کړه ډنډې به جوړې کړې د ټوکړې نه، او هغه به د خاورو په تیلو کې لمدې کړې او اور به ورته ورته کو ابه وشته به ټول شپه به دا ډنډې وشته وی. دا شورې شپه دا به په دې موږ ماشومان په دې داګونو کې په خوا خو داګونه ډیرو، اوس ټول داګونه ختم شو، خلکو نیول. نو په خوا به په دې داګونو کې دا شی وشته، دا ډنډې لوی جشن به د شپې ټول شپه به دا ماشومان بارو، دا سړي به بانو او دا ډنډې به بره وشته. شکر دی هغه رسم هم ختم شي. او یو بل مو ما ته یاد دي، ځکه یې درته وایم، کوټې ته به خلک وختل، نو دواړه لاسونه به د کوټې چت نه راوبرول او حسنه درزه، داسې څه ټکي به وې نو، ای حسنه درزه. او کوټې له ما یې دا جوړ په یزید د دې نام لکه. دا رواجونو پخوا علم کم و زمانونو، شکر دی اوس علم زیات شو. هر کور کې خدای عالم پیدا، په هر محله کې خدای یو دو عالمان پیدا کړل. او پخوا په جمعاتونو کې زاړه امامان به غریبانان صرف قرآن به زده کړي، داسې علم نو لکه دا اوس چې کم علم. ښکلې درانه علما موجودو، خو کم و هغه. اوس شکر الحمدلله علم زیات شو، نو خلک پوه شو او په عقل هم خلک پوه شو، نو دا رواجونه ختم شو. نو اوس د عاشورې څو خبرې شروع چې تاسو یې کوئ، یو روژه او په روژه مې پوه کړئ. دویم په دغه ورځ باندې خیرات، په دغه ورځ باندې خپلو بچو باندې فراخه روزي خوړل، دا مستحب عمل دی. دا به په عاشوره کې کوئ که خیري انشاءالله العزیز. دا دې میاشت کې یو ډېر عظیم ظلم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسی سره، چې د هغه نوم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ، د پیغمبر علیه السلام ډیر محبوب بچی. واه، داسې ښکلي بچی د حضور پاک او داسې نیازبین بچی چې زما په ښکلي پیغمبر ډیر ګران. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه حدیث هغه الفاظ درته ووایم. یو بیبی رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم له، او پیغمبر علیه السلام ته وی سیب یو خوب مې ولید او ډیر خطرناک خوب مې ولید. وی ستا د وجود نه مې یو غوښه را پرېکړه او زما په خپل غېږ کې ځولی کې واچو. نو حضور پاک ورته فرمایي رأیت خیرا، وی تا خو ښایسته خوب لیدلی دی انشاءالله. او بیا څه وایي تلد فاطمة انشاءالله غلاما یکون فی حجرک، وی د فاطمې به بچی کیږي او ته به د دیتوب خدمت کې ستا غېږ کې به راغورځېږي. دا خو ښکلی خوب دی. نو فولدت فاطمة الحسین فکان فی حجری کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. اقصد فاطمه بچیو شو حسین. نو زیدا غدایتوب خدمت مې کو، نو ما را واغش په خپل غېږ کې مې کېنو. تاسو دا اندازه ولګوئ چې حضرت حسین څوک شو.
د پیغمبر مبارک د لور بچي هغه بچي چې دا بیبي خوږ اینی وې ستا د غوښې ټوکړه زما غېږ کې را پرېوته دا حسین د رسول الله مبارک د غوښې ټوکړه شوه حدیث رسول الله مبارک نو یو ځل دخلت یوما دا ټکی واورئ على رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو ځل په حضور پاک وردن نشم فوضعته في حجره نو ما هغه ماشوم راواغېسته د رسول الله مبارک غېږ کې مې کېنه دا حسین ثم كانت مني التفاتة وی داسې اخوا مې وکتل وی چې بیا مې حضور پاک ته وکتل فاذا عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریقان الدموع وی چې مې پیغمبر مبارک ته وکتل حسین په غېږ کې ناست او د سترګو نه اوښکې بهېدل زارو قطار رو رها تا د سترګو نه اوښکې روانې دي د حضور پاک مبارک قالت دا بیبي وی فقلت یا نبی الله بأبي انت و امي مالک مور پلار مې درنه قربان سو شو څه چلو شو ما خود له نوسې راوس حسین او غېږ کې مې درته کېنو دا خو د خوشحالۍ خبره ده ستا خوښ نوسې دې غېږ کې مې کېنو نو څو شو چې دا ته جاړه د اوښکو نه دي یو شان اوبه را روانې دي الله اکبر الله اکبر وی حضور پاک کو فرمایل چې اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرني ان امتی ستقتل ابني هذا وستا امت بستا دا بچي وجني ستا امت بستا دا بچي وجني فقلت هذا دا بچي دا دما خوخ بچي دا دما نیازبین بچي دا دما گران بچي هذا استفهام دې کې دا فائدې دي دا نیازبین دا ګران دا محبوب دا خشته بچي چې ما غېږ کې دې به زما امت وجني وینا واتانی بتربه من تربته حمراء وی تا ته خیب جبريل لاړ او سره خوره راوړوي دا هغه خوره د چې کم ځای بستا دا بچي وجلي کې امت به وجه هغه سیو شو د ما هغه سیو شو په دغه ورځ د عاشورې پر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیازبین بچی چې په غېږ کې به کېنه حضور پاک یو ځل دغسې په منبر باندې ناست دغسې په منبر حضور پاک ناست او دا بیبي څوک وه چې دا خوب یې لیدلی دی دا هم درته ویم د دې نوم فضل بنت حارث حارث د رسول الله مبارک ترو د رسول الله مبارک دا ام الفضل تیر وطن ام الفضل بنت الحارث دا حضرت عباس بیبی و دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی دا حضرت میمونه خور و دا حضور پاک فینه و دا دا پیغمبر بچے کم بچی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچے چی دا نیازبین چې رسول الله مبارک یو ځل په منبر ناست تقریر کوي او دې کې دا حسن او حسین دواړه را روان دي تیندکونه خوري کله ودریږي او کله پریوزي دا اغي هم د خپل بابا سره ډیره زیاته مینا نو چې کوم ماشوم په منډه را رواني او نیکه سره مینه نو درس خوري چې زر او سمزر خو نه چراتله جمعات کې را روان دي او درزونه خوري یو درز بل درز الله اکبر د دواړو جهان مبارک سردار تقریر پرېښود او د منبر نه کوشو او دواړه روچت کړ یوې په دې رون کې نو بلې په دې رون کې او فرمایي وی صدق الله زما رب رښتیا ویلي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه استاسو مالونه او استاسو بچی غټه زمایش وی دا دواړه بچی می ولیدل چې درزونه غختل مال راتل وی ټینګ نشم نو ور پاسې د روچت نکلو په غېږ کې مې کېن تقریر وته دا یو ازمایش شو چې ما خطبه پرې خو دا مې کېنو څومره ګران څومره د پیغمبر خوښ او څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا او یو حدیث ته تبل ویم چې تاسو ور باندې لګ تاسو ته پته ولګي عقبه ابن حارث وای
حضرت عقبہ وصلى ابو بكر العصر حضرت ابو بكر صدیق تبادیگر منذ ثم خرج يمشي ومعه علي ما زگر منذ کو بار روت علی رضی اللہ عنہ وسلم فرأى الحسن يلعب مع الصبيان دا بل مشرور حضرت حسن دا ماشومان سره لوبه کول لوبه ماشوم کن فحمله على عاتقه حضرت ابوبکر روچت کو پوګه کېل او سوي بأبي زما د پلار پر رب قسمی شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشبيه بعلي قسم په خدای چې دا د پیغمبر سره په شکل کې یو شان دی د علي په شان نه دی علي خندل او بل حدیث کې سره دی وی حسن نیمه بره سکه د پیغمبر سره یو شانو مشابه او حسین لاندې د پیغمبر سره یو شانو د حضرت پیغمبر مبارک سترګې او پوز او خلو شونډه او د حسن یو شان دی او د رسول الله مبارک کونډه او په او چالو ګرځیدل او د حضرت حسین یو شان یعنی د پیغمبر مبارک وجود او دا وجود حسن الله په حسن او په حسین تقسیم کړي حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی اسه دي دوړو وسو فضیلت درته وي کی تاسو ته پته ولګي چې مسونه ظلم کړي څومره زیاتې کړي دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه دا نو سي په وګدل تکینول هغه مبارک وګا چې دا قیمت نشتا اغه برکتی وګا چې دغه قیمت نشتا او د خپل نوسه حسن پاغه وګا باندې کینول دي نو یو سړی په لار روانو نو د ماشوم ته وی نعم المرکب یا غلام الکا نعم المرکب رکبتا نعم المرکب رکبتا یا غلام بچي پډېر عجیب سورلې سورلې رسول الله لکه مرکب سورلی دی ډیر اعلی ډیر قیمتي ډیر مزیدار رسول الله مبارک سو فرمایل اوهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو سورلی ډیر مزیدار د سورلی زم خو شاه سوار ډیر مزیدار حضرت حسن دا بچیم چا پرې نه د یو ظالما یو خزا او لمسول او زهر وته په ډوډۍ کې واچول او شهید شو او دا د علی رضی الله عنه قول په ترمذی کې دی چې د نیمه نه بره زما بچی حسن د رسول الله په شان دی د نیمه نه لاندې زما بچی حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دی په ترمذی کې راځي حضرت انس وی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو اهل بیتک احب الیک د کور په خاوندانو کې د سوق وخت قال الحسن والحسين حسن وحسين مخوه خدای نو سونه مینه نو چې د دواړو جهانو سردار به فاطمه کړه لاړ نو وی ادعو لی ابنیا مال بچی راو غواړه شاب خپل ځامنې نو کنه ادعو لی ابنیا زما بچی راو غواړه نو غیبه ولا راوستل نو فیشمهما ویزمهما الیه نو ځان ته به را په وسکل دي سینې پورې جوخ به کړل او بویول به لکه سړی چې ګل بویي هما ریحانتای من الدنیا دا زما په دنیا کې خوشبوئی ده کشمالو میرے کشمالو چې څنګه بنده بوئیں بيوم با ځان ته یو ځکل دي سینې پورې جوخ دا مینه دا محبت ته او دواړه به بوئیں کړل بوئیں لیکن زمارو د رسول الله مبارک امت دا پرې نه سو دیم شهیدان کړل حضرت سلمہ سوئی رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخلت على ام سلمة ام سلمة ام المؤمنين دا باغي ور داخله شوما وهي تبكي جاري ام سلمة جاري ما ورتوي فقلت ما يبكيك سشد جاري ولي جاري قالت ام سلمة دا مسلمانانو مور
ام المؤمنین فرمائی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام حضور پاک میں خوب کیوں لیدا حضور پاک میں خوب کیوں لیدا وعلی رأسه ولحیته التراب پسرو گرے دا خورو ڈکاو دا دوارو جہانو سردار میں پا خوب کی اولیدا وعلا رأسه ولحیته التراب گر مبارکم دا خورو ڈکدا او سر مبارکم دا خورو ڈک دی نما وطوی مالک یا رسول اللہ دا اللہ رسول سچل شوے دے پریشان ہے پا سر و پا گر دے دوڑی علوتی دی خور علوتی دی وی فرمائل قال شہدت قتل الحسین آنفن اسرا لم حسین شہید شد آغا میدان نرالم دا خپل بچی شہادت میں پا دے خپل استرگو اولی دا اے یہ زما امت زما بچی ملگا سمرا ظلم وشو آغا ما شم بچی سرا چی رسول اللہ مبارک پا پسینے پوری نیوا اور رسول اللہ مبارک پا بویاں اور رسول اللہ مبارک پا پدی رونی خوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی حضرت اسامہ ابن زید وی ترقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی بعض الحاجت ویسا عجت میں دشپی حضور پاک لورا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مجتمل علی شیئن وی حضور پاک رہا تو صادر پسخور کڑے غیق کے سشیوخ پٹ صادر ولا ادری ما ہوا وی ما تپتا نو جدا سدی فلما فرقت من حاجتی جما قبل ضرورت پورکا ما هذا الذي انت مجتمل علیہ تا اللہ رسول اللہ صادر کے سپٹ کردی صادر دے پچا خور کردے دے فکشفہو صادر لرکا فاذا الحسن والحسین علی ورکے نو داب دوار ما شمان پغیق کے کینولو حسن و حسین فنیمش پکے صادر پہ خور کڑو او بیا سفرمائی رسول اللہ مبارک وی ہازان ابنایا و ابنتا ابنتی دا میں بچی دی او دا لور بچی میں دی اللہم انی احبہما یا اللہ زما دا دوار دیر خواخ دی و احبہما تو سر منو کے و احب ما یحبہما او جدی سر سوک منا کئی خدا تاوی سر منا لیکن منا و سروشو کا ظلم ور سروشو ظلم اغا بچی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دا جنت دا زوانان و سرداران بھئی اور رسول اللہ مبارک فرمائی دا ترمذی حدیث دے قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین علی و فاطمہ و حسن و حسین انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم کی دی سر چا جوڑی دا دوی سر سوک من کئی زما و سر جوڑا دا او کی دی سر سوک جنگ کئی غسر بزد جنگ کو سمرا ظلمش دوی سر لیکن دے کوفیانو ظالمانو شہید کرو دے کوفیانو ظالمانو شہید کرو یو ذل رسول اللہ مبارک دا حضرت فاطمی دا کور مخیطا تا حضرت ابو حریرہ وی نوی التوی اسملوکا اگر روان کارشتا ما شم دے کر روان شم روان کا خوش تبینا وی یعنی حسن نو لک سات پس رامن ڈکڑی نو رسول اللہ مبارک تا ورطر غاڑا وتا یا اللہ زما دا سرمین دا خدایا یہ سوک دا سرمین کئی نو تم ور سرمین کوا حضرت بر ابن عازب وی کہ رسول اللہ مبارک کو کڑو او دعا وکڑا اللهم انی احبه فاحبه خدا دسر زما بھی ندا تور سر میناو کے او عائشہ بی فرمائی وی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا یوسار وعلیہ مرت یو من شعر اسود شڑیو دا ویختو شڑی چی پخواب خلقو جمع کے چولا اغوا راغی حسن ابن علی داخل ایک بیا حسین راغی شڑے کے داخل کر بیا فاطمہ رالا اغیم شڑے کے داخل اکلا بیا علی راغی شڑے پا اغم خور اکلا اور بیا سوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یو دعا دا خدا مو پاک کا اللہ تاسو پاک کڑی ہے دا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوکلا لیکن زمارنو
دا دغه چې دی دا بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو بل حدیث کې راځي حضرت حذیفه وی حضور پاک لورلم کنه وی ساجت مې و پورا وی بیا صادره چولې په چا باندې وی مې چې دا سدي وی حسن او حسین دي نو دی وخت کې تاول را استی دي وی ما ته وی حضور پاک چې یو فرشتہ رااله او پړون بي د زمکه تاراله ردینه مخکې زمکه ته نه وراغله ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه د خدای نه اجازه غوښتل زمکه ته زمال اجازه راکا او زم چې پر رسول الله مبارک سلام واچو یو خوش خبری ورکړه فرشتہ را له په سلام واچو خوش خبری د سره کړه چې فاطمه به د جنتیانو د خزو سرداري او حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو سردار تمارونو دا هم ورکنه دام شوی دي لیکن ظلم سو شو ظلم دو شو چې دا حضرت انس سوی دا د کوفه خلقو غوښت چې راځه د یزید په مقابله دغه د کوفه خلقو شهید کو بحثی کسانو بحثی په بحثی کسانو کې دعا یا کسان شهیدان دعا یا کسان چې هغه کې اهل بیت د رسول الله مبارک تقریبا 120 او باقی دون صحابه کرام نو سره ته پرې یا خدای د چانا د پیغمبر د غنیاز بن وسیل د کوفه گورنر عبید الله بن زیاد د غسر یو نو هغه ته لکه څنګه کې څوک چاته یو تحفه ډاله پیش کړي نو عبید الله ابن زیاد ته د رسول الله مبارک د نوسی سر په کاسه کې پیش کړ حضرت انس وی قال اتى عبید الله ابن زیاد براس اتیا عبید الله ابن زیاد براس الحسين فجعل في تست فجعل ينكت وقال في حسنه شيء قال انس وقلت والله انه كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فقلت أما إنه كان من أشبههم برسول الله حسن صحيح روايته عبید الله ابن زیاد ته پکاسه کې د حضرت حسین سر پیش کړ نو چې پیش یې کړ نو سره یو دکیو یو چوکاوا هغه چوکې د حضرت حسین د پوزه داسې و وی خلک وی داسې کولې دام د جنت تمه کوي دام ځان ته مسلمان وای دی بام د قیامت پرز د مبارک پیغمبر مخې ته ودرې چې د حضور پاک نسی وای نیاز بین چوکا و سره د پیغمبر د حضرت حسین د پوزه په وای پیتا خلک وی د خپل حضرت انس وی مال غسر الله ما لری کا چوکا ظالما زما د قسم د الله په ذاتی چې ما رسول الله مبارک لګل چې دا پوزه خپل کړی دا ظلم شدت پیغمبر مبارک د نوسی سره حضرت حسین او ممراو غفته او می شهید کا او وتوی د یزید بادشاہي به منه نه د یزید بادشاہي نه حق ناجایز ولی ومن تاسو را استراغستم ولی مرګ لرا او په بے دردی شهید کا ز افسوس کوم زمانو حضرت عثمان د خلکو شهید نه چا شهید کا ځان د مسلمانانو حضرت عمر شهید نه حضرت علی شهید نه حضرت حسن شهید نه زم دا څومره علما دي خلکو شهیدان لګیا دي خطر د دنیا غټ غټ علما شهیدان کړ نو زم کې دا ما اساس لکه را دي چې دا دومره غټ علما دي لا چې الله څنګه ور دي سپینګر علما لره چې الله څنګه ور دي دا په یو دي کم را غورځيږي بیا هم حضرت حسین له لاس څنګه ور
د پیغمبر نیازبین بچی لاس سنگ ورته اکم لاسو چې په غشي په د غزار کو په د ګورګړو یې وشته اس کم لاسو چې د رسول الله مبارک د نیازبین بچی نه سر پرې کاو اکم بدبخت چې بیا گورنر له پتو فکه پیش کړي سر اکم بدبخت چې کاسه کې چې گورنر ته پیش کړي هغه گورنر کم بدبخت چې پچو کوله پوزم او الله غسر سوکل مشکات کې راځي او عقبان د خدای مسلمانان مسلط ګټولي مردار کړل او دغه سرونه د دمشق جامع مسجد نمبر پراتو او اذا چې ورلما نو وی خلق به قد جاء راغلا مې چې دا سي ادي وی چې سر موچت کو یو مارو حیما اراغ او د دې عبید الله ابن زیاد د گورنر چاته چې د پیغمبر د نوسې په کاسه کې سر پېښ شو د پسویمو کې باغمار نه و غیب بشو بیا به دی وت الله بیا به مار راغی په دې سرونو د سرونو شیندلې پراتور دي ظالمان بیا به مار راغی په دې سرونو بغردید او نور سرونه به پرې خودلو د دې گورنر عبید الله ابن زیاد په مکه باندې نوت او غیب بشو بیا بر هغه صدا ول خدای په دنیا کې ورکړه خدای وتو خپل خلق ته چې په داس پیمه د حضرت حسین پوزله غزار ورکړه د مرګ نه پس سر دې پرې کړې دي سر به پرې کېږي پرې شو او د پوزله غزار ورکړې دي پوزه کې سپېمه کې به مار نه نوځي او ټکونه وو ظالم خدای نه پرې ظالم خدای مردار دی هغه د کوفی خلکو باندې تردنه پورې عذابونه زیره یو عذاب نه پاتې ولا خبره چې د پیغمبر وصیت څوک شهید کی هغه معصوم بچي تاسو ولا خبره نو دیر ورځ باندې دا لوی د کائناتو کې د ظلم نه لوی ظلم په دیر ورځ باندې شي زیاتې شوی ډېر ظلم شوی تمارونو دا مې د دې ورځې متعلق تاسو ته حالات بیان او باج علماء لیکلي دي چې په دې کې یو لس غټه کارنامې نورم شوی نو دا د عاشورې ورځ ده اوس په تاسو په دې کې څه کوي بس تاسو علماء چې کوم عمل دی هغه درته یو روزه شو که خیر ان شاء الله یاد شو او یو به خیر خپل بچو باندې فراخ روزي ان شاء الله دا لري ورځې برکت دی او لري ورځې فضیلت دی زمونږ دی جمعه ته زمونږ دی عمرزو کې یو خان تیر شوی دی بمبه خان وته وي ډېر نیک سړی بمبه نیک سړی او چې رښتیا خبرې په دغه خپل زمانہ کې هغه وخت کې حافظان نو غټ خان مو لیکن قران شریف یاد او حافظ و د قران شریف او د علماء سره ډېر زیات مینه واجی صاحب رحمت الله علیه سره ډېر مینه د دغه کې عمر دون دی خو دا اوس چې پکې مارکیټونه دغه د اجرا او اجرا کې دنه یو جمعه تم جوړ کړو اجرا کې بناس تو خشته خپل سپینې جامې به جوړې خشته ساړې خدای پاک دې وبخي دا غي یو نسید قیس خان نوم او زموږ د جمعه سره کله کله امداد کوي کله پیسې وروړي د خپل وس مناسب او د جمعه کې ولګوي یو ځل نه سو کارت نو بیگا بیا لګون دي پیسې راوړي ودا د جمعات کې ولګا او تقاضا د دې کې چې ماته دعا وکړي هر سړی د دعا محتاج لګا دعا وته کوي چې خدای پاکي خیر برکت نصیب کړي او د جمعه سره چې زموږ څومره امداد کړي دي الله دې ول قبول کړي او بیمار مې اکثر غریب الله دې قیس خان له روح صحت ورکړي الله دې په خپل بچو خوشاله کړي او الله دې ټول خاندان سره د غمونو فتنو محفوظ زموږ د جمعه سره چې چا تعاون کړي دی او کوي الله ټول له خیر ورکړي ټول له برکات ورکړي ټول د هر قسمه فتنو او آفتونو او مصیبتونو نه په حفظ او امان کې اوسه زموږ یو دوست په کارخانو مارکیټ کې هغه هم عباس صاحب د پدې ماربلو کې هغه څه تقاضا کړی د چې پدې دغه کې ټایلونو کې به د جمعه سره تعاون کو دعا کوي چې خدای پاک هغه تعاون قبول کړي دا ما بقیه جو صرف ډېر کار پاتې د اوس پدې کې بس صرف د دې بجلی کار پاتې دي او د دې ټایلونو کار پاتې الله پاک دې په خیر سره تورس الله تاسو ډېر خوشاله کړي الله هم د برکاتو ژوندۍ نصیب کړي مسافر ته دعا کوي خلک بار ملکونو کې مسافر دي او زموږ د دعا په تمه دي الله دې پر رزق کې برکت واچي الله دې ښه کاروبارونه ولا ورکړي الله دغه مسافرو کو سعودي کې دي کې اماراتو کې دي کې نور ملکونو کې دي
الله ټول لا د خیر برکت د خوشحالو زندګۍ ورکړي او د هر قسمه غمونو نه وساتي زمونږ د دې جمعات مقتدیان یا چې د بار نه څوک راځي الله دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب کړي د چا بچی نه الله نارینه اولاد ورکړي څوک بیماران الله روغ صحتونه ورکړي څوک په څه قسمه غمونو فتنو کې مبتلا دي الله غمونو او فتنې په خوشحالو وجي ماما جی زمونږ غیم راغی دعا کې یو پریشانی ده چې خدای پاک ولا پریشانی په خیر او په خوشحالو بدل کړي برحمتک یا ارحم